بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن و حدیث کے اللہ تبارک و تعالی اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم د علماء کم اہمیت او فضیلت بیان کړی دی. دا زمونږ د دې امت د پاره یو ډېره لویه د خیر ذریعه ده چې د علماو په عام امتیانو کې احترام اور قدردانی واضح کول. دا دې د پاره شوي دي چې عام امتیان دا علما هغه خپل ځان د پاره خیرخواه وګڼي او د خپل ځان د پاره هدایت ذریعه وګرځي، نور دا امت په خیر باندې وي. او که کله د علماو اهمیت او فضیلت د امت د خلکو نه ختم شو، نور دا امت په داسې فتنو، داسې فساداتو اور په داسې گمراهیو کې مبتلا شي چې د دې به بیا انجام تباہی او ہلاکت وي، هم روحانی لحاظ سره هم جسمانی لحاظ سره هم. اللہ رب العالمین خپل باندې قرآن پاک کې فرمائی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا هغه خلق چې هغه سمج او پوهه لري او هغه خلق چې هغه سمج او پوهه نه لري، آیا دا برابر کېدی شي؟ یعنی هرگز نشي برابر کېدی. لہذا اهل علم هغه سمجدار دي، هغه پوهه لري. نو چې پوهه لرونکي خلق دي هغه د دې خلکو په مرتبه کې برابر نه دي چې کوم ناپوه دي. بل ځای کې الله رب العالمین د اهل علم فضیلت اجاگر کولو د پاره فرمای هل تستوي الظلمات والنور، آیا تیارې او رڼا هغه برابر کېدی شي؟ یعنی ظاهر خبر ده، دا خو بدیهیاتو نه ده چې تیاره او رڼا هرگز برابر نه دي. په تیاره کې انسان نه چې کومه دی سفر کولی شي، نه څه شی د تخکاری، نه ضرر او نفع دی پیژني او نه د ته په نظر راځي. دغه رنګ رڼا چې د هغه دومره فایدهمن او نفع بخشته، نور علماو مثال هغه د رڼا دی چې هغه په امت کې موجود وي، نور دا امت به چې کومه دی خپل نفع او ضرر، خیر او شر او ښه او بد هغه تمیز به وي د معاشرې ته او د انسانیت ته. او که علما له امت نه ختم کړلی شول، نور دا امت به د گمراهۍ په تیارو کې، په ضلالت کې، لکه اسلام نه مخکې چې کوم خلق گرفتار شوي وو او دومره پورې گرفتار شوي چې حتی کې خپل اولاد جګرګوشې د لونو په شکل کې چې کوم وي هغه ژوندی ښخولې. نور دا د دې معاشرې نه بیا لرې نه ده چې بیا به دا معاشره د هغه بلکې د هغه نه زیات په ګمراهیو کې مبتلا وګرځي. نو علما دې خلق خپل ځان دپاره خیر ذریعه ګڼي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل علماو فضیلت بیان کولو کې فرمایي العلماء ورثة الانبیاء، علما دا د انبیاء کرامو وارثین دي، دا ورثه دي. څرنګه یو پلار خپل زامن 4 5 6 10 زامن چې وي او هغه د خپل جایداد د پلار وارثان ګرځيږي،
دغه رنګ علماء امت هغه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه د علم او د هغه د هدایت وارثین دي چې هغه امت ته پرېښی دی. ځکه چې انبیاء کرام د هغوی وراثت جایداد مال او دولتونه نه وي. نبی علیه السلام په خپله فرمایي چې د هغوی وراثت هغه علم دی. نور دا علم چې کوم پیغمبر علیه السلام امت ته ورکړی دی د دغه ورثه هغه علما دي. نور دا علما قابل احترام خلق دی او پیغمبر علیه السلام خپل وارثین نامزد کړي دي علما. که څوک مني او که نه مني د بل چا منلو نه منلو باندې فرق نه پرېوځي، خو نبی علیه السلام په خپله نامزد کړي دي چې علما زما وارثان دي. بیا د یو پلار زامن چې وي بعضې خلک هغه چې کومه د تنقید کې فلان کې عالم صاحب کې دا کمزوري ده، فلان کې عالم صاحب کې دا کمزوري ده، وی به بشري خامیانې کوتاهیانې هغه یقینا په انسان کې وي. مونږ چې کومه دی صرف یو انبیاء کرام علیهم الصلاة تسلیمات هغه طائفه داسې ده د انبیاو چې هغه معصوم عن الخطا دي اور صحابه کرام هغه محفوظ عن الخطا دي. باقی د چا باره کې دا ګارنټي نشته چې په هغه کې به کوتاهي نه وي، کمزوري به نه وي. کوتاهي کمزوري به ضرور وي، خامخا به وي. خو لکه څرنګه د یو پلار زامن وي په هغې کې څوک نابینا وي یا یو شل وي پخپو معذور وي یا یو چاړه دی خبرې نشي کولی یا یو ګونګا دی حاجی یو کون دی، نور یو دو پکې صحیح سالم روغ رمټ دي. نو چې وراثت تقسیم کیږي چېرته په دنیا کې داسې قانون نشته چې هغې کې دا وي چې ړانده ته چې کومه دی کم وراثت ورکوي او د روغ ته ډېر ورکوي. د خپو باندې شل چې دی ده ته کم وراثت ورکوي ولې چې دا معذوره دی او دا بل ته ډېر ورکوي. علما که هر څوک دي که هغه چې کومه دي بهترین نه بهترین علما دي چې هغوی امت او معاشرې ته ډېر خیر رسونکي دي، او که هغه ورکوټي علما دي چې د هغوی خیر هغه دومره وافر او عام نه دی، خو علما دي د هغوی نبی علیه السلام وارثان دي. لکه څرنګه د پلار اولاد په چاړهوالي په شلوالي په ړاندهوالي باندې د پلار وراثت نه نشي محروم ګرځېدلی، دغه عالم هم د خپل نبی د وراثت نه څوک محرومه کولی نشي. زمونږ یو بل داسې یو عجیبه جمله په دنیا کې راخوره ده، وایي موږ علما ربانیین علما چې کوم ښه خلک دي هغه منو، چې کوم علما سوء دي هغه نه منو. او دا خبره کوي څوک؟ دا خلک هغه خبره کوي چې هغوی په خپله باندې بیچارهګان د سورة فاتحې ترجمې نه واقف نه دي، د بسم الله او د اعوذ بالله د ترجمې او اهمیت نه واقف نه دي. داسې خلک دا خبره کوي چې موږ علما سوء نه منو. تا ته د علماو پہچان نشته، تا ته دا حق چا درکړی دی چې ته په علماو کې تقسیم کې چې دا علما سوء دي او دا علما بهتر دي، دا علما ربانیین دي. ته په خپله باندې دومره جهالت کې مبتلا یې او ته تقسیم کې د علماو په مابین کې، دا تا ته حق نشته. نو علما چې هر څوک دي ته به د علماو قدردانی کې احترام به کې، کمزوري او خطایی به بېشکه وي پکې، خو د دې باوجود به هم چونکې دا د پیغمبر په مسالې ناست خلک پښتنو خبره د پیغمبر په مسالې ناست خلک ته، نو ته به احترام او قدردانی هغه ضرور به ضرور کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور احادیثو کې هم د علماء اهمیت بیان شوی دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها واداها كما سمع. رسول الله مبارک فرمایي چې الله تعالی د تر او تازه وساتي د هغو خلکو مخونه چې هغوی سمع مقالتي چې زما حدیث واورید او بیا یې هغه چې کومه د زده کو او بیا یې هغه یاد کو او بل ته یې ورسو لکه څرنګه چې د اورېدلی دی، نو دغو خلکو ته پیغمبر د خدای دعا کړې ده. او دغه دعا نن که د علماو سړی تحقیق وکړي او علماو ریسرچ وکړي او ته وګورې د دوی مخونه الحمدلله د رسول الله مبارک په دغه دعا باندې چې کومه دی هغه تا ته به ښکاره ښکارېږي چې دا د رسول الله دعا په لګېدلې ده. د هغې مخونو کې یو عجیب شانته نور وي چې 100 کسان ولاړ وي
او یو پکې عالم دین ولاړ وي هغه به تا ته واضح ښکاري چې دا عالم دین دی. اگر چې هغه به دا بل خبره ده چې پرنګ به تور وي هغه به رنګه کمزوري وي سپینواله ضروري نه ده چې عالم به مخ سپین وي سپین مخ نه وي خو بیا د دې باوجود تور مخ والا به رنګ به تور وي خو هغه به بیا هم تا ته څرګند او واضح ښکاري چې دا عالم دین دی. د علم چې کوم دی یو خپل نورانیت دی او د علم دین یو خپل برکات دي چې هغه په سړي باندې ښکاره کیږي. لہذا د علماو قدردانی په دې کې چې کوم دی د امت خیر دی. او مونږ تاسو ته نن واسطه د الله د دین رسون کو او د الله د نبی د هغه خبر را رسون کی خلق هغه علما دي. په خوا زمانه کې په جاهلیت کې عربو حضرت جبرائیل علیه السلام باندې تنقید کاو او جبرائیل ته بدرد ویلې چې د چې کومه د پیغمبري راوړله او محمد صلی الله علیه وسلم ته ورکړه د الله طرف نه هغه عہده د ته ورکړه او د وجنه موږ جبرائیل سره دښمنی کوو. یو داسې طبقه هم په عربو کې جهالت کې تیره شوې ده. حالانکه نبوت او رسالت خو جبرائیل نه ورکاو هغه خو د الله طرف نه حکم مو دیته چې ته دا نبوت او رسالت ورسو. خو عربو داسې خلکو چې الله ته خو نعوذ بالله براه راست دوی سو ویل نشول الله خو دوی منلو خو نبی علیه السلام رسالت او نبوت نه مان او به الزام په چا لګولو په جبرائیل باندې لګولو ولې چې جبرائیل واسطه و د الله د دین د الله د توحید او د الله احکامات او رسول الله علیه السلام ته نو دی دا واسطه کندم کوله په واسطه اعتراض کو چې کله دا واسطه چې کومه د هغه ختم شي او به اعتماد شي نو د هغه راوړې شوی دین هغه به خود ختم شي. نن هم دغه مثال چې کومه دی په معاشره کې موجود دی چې علما بدنام کا علما او حیثیت او اهمیت معاشره کې ختم کا او چې کله د علما او اهمیت او حیثیت د معاشره نه ختم شي نور بیا به د خلک چې کومه د قانون اند پاتې شي ولې چې دې ته بر الله خو دي خلک چې کومه دی هغه خو ته د دې په نظر کې مطعون کړ هغه خو ته مجرمان ثابت کړ نو چې هغه مجرمان ثابت شي خلک وړاندې کانه پاتې شي بیا به چې کومه دي زمونږ د پاره دا یو بهترین اعلی کار وګرځي. نن چې کومه دا لیبرل خلکو نن چې کومه دي دا هغه خلکو چې هغه دین بیزار طبقه ده هغه د دین بنیادی طور سره دشمنان دي د دین خاتمه غواړي نور هغه دین داسې نشي ختمولی چې هغه په لوروزي او په عام بازار او په مارکیټ کې ودرېږي او نعوذ بالله الله ته بدرد ووایي یا رسول الله ته بدرد ووایي هغه داسې ممکنه نه ده. نو هغه نه الله ته بدرد ویلی شي ښکاره نه رسول ته بدرد ښکاره ویلی شي نو د هغې خپل زړه بړاس چا باندې وباسي په علماو باندې وباسي چې علما هغه کنډیم کا علما بدنام کا نو چې علما بدنام او کنډیم شي نو نتیجه به دا راوځي چې بیا به دا خلک هغه چې کومه دی خلک به کاڼه نانده پاتې شي او موږ دپاره به د دوی ګمراه کول او په خپل خواهشات له دوی نه پوره کول هغه به موږ دپاره آسان شي. نن مغرب دنیا پروپیګنډه د علماو په خلاف روانه ده او نن د مغرب اعلی کار خلکو پروپیګنډه هغه د علماو په خلاف روانه ده. نو زما امت مسلمه ورونو ته مشرانو کشرانو ته دستبسته گزارش او عرض دی چې د علماو نه خپل اعتماد مه ختم کوئ علماو پس سپکر او بدرد مه وایئ دا د الله نبی هغې زړه ته دک او تکلیف رسول دی د الله رب العالمین د هغه د خبرو د هغه د آیات کریمه او جټلاول برابره خبره ده چې ته د علماو توهین او سپکاوی کې ها که تا ته دا ښکارېږي چې دغه عالم هغه چې کومه دی کوتاهی لري کمزوری لري اول خود تحقیق وکا چې آیا دا کوتاهی شته که پروپاګاندا او الزام دی لکه څرنګه مغرب د هغې بنیادی او اهم اصول کې اصول دا هم دی چې دروغ دومره ووایه دومره ووایه دومره ووایه چې خلک یې د رښتیاو نه هم رښتیا وګڼي دا د مغرب یو بهترین هتیار په طور باندې دا نن په دنیا کې دا خبره دوی استعمالوي او ټول میډیا د دوی په لاس کې ده ټول ذرایع ابلاغ د دوی په لاسونو کې دي. نور علماو په خلاف هغه یو ډېر باضابطه او منظم طریقې سره روان دي. نور دغه مغرب پروپاګنډې شکار چې ونه ګرځي سړی دا سوچ کوه چې آیا زه د عالم مخالفت کوم د مغرب د پروپاګنډې شکار خو نه یم په دا باندې سوچ وکړه ته چې کومه د خپل سطحي معلومات یا په بازار کې اورېدلې یوه خبره چې هغه فلان کې نبی علیه السلام خدا چې خبرې ته دروغ ویلي
فرمای کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. رسول الله مبارک فرمای کافی دی یو انسان د پاره دغه دروغ هم کافی دی چې د هر هغه سنی خبره هغه به په دلیل سره بیانوي او چې دا رښتیا دي. نه سنی خبره نن سبا دروغ معاشره او سوسایټي کې ډیر دي. نیکو خلکو په خلاف، علماو په خلاف، عام خلکو په خلاف هم ډیر دي. بیا علماو په خلاف خو پری پلانینګ او منصوبه بندۍ سره دروغ ویل کېږي. نور داسې سنی خبره د علماو په خلاف ته سړی نه اوري، که هغه د ټي وي په ذریعه تا ته ورسېده، که د اخبار په ذریعه، که د عام گفتگو چېرته په ذریعه باندې راورسېده، نه چې یوه خبره تا ته دلیل سره ثابته شوې نه دومره ته چې کومه دی بیا په عالم پسې خبرې نه دي کول پکار. ځکه چې علما هغه خیر ده. الله رب العالمین دا چې کومه دی خپل رحمت نظر باندې کتلی دي ځکه چې کومه دی دنه عالم دین جوړ کړی، خپل دین سپاهی جوړ کړی دی. مملکتونو کې سپاهیان برتی کېږي، آرمی کې او نیوی کې او ایر فورس کې او پولیس کې. هغه چې کم د ملک او د قوم وفاداری نوی پکې چیرته هم ګورنمنټ نه هغه یو آرمی یو چې کومه د فورس کې هم نه پرېږدي. یو فورس کې ما سره نه چې په دې کې خیانت دی، هغه فورا مسترد کوي، ریجیکټ کوي. دغه رنګ هغه علما هغه پاتې کېدی نشي چې هغه چې کومه دی د هغه کردار هغه د دین اسلام په خلاف خطرناک وي. الله جل شانه هغه خلق بیا محو کوي په خپله باندې، د هغې انتظام په خپله فرمایي. نو د علماو قدردانی زمونږه هغه د دین اهمه شعبه ده او د دین اهم یو زمونږ موضوع ده. په دغه حواله سره د الله رب العالمین مونږ تاسو ته د علما ربانیین او قدردانی او د علما او اهمیت هغه نصیب فرمای او الله باقی دا امت د علماو نه محروم نه وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.